ولا تكونوا او مجوړيږي تاسو کلذین پشان دا خلق قالوا چې ویلو سمعنا من وردل وهم لا يسمعون او دوینو اوردلی ان شر الدواب بشک زیات خراب سادار عند الله اذا الله پنز ثم البكم الذين اغكانا غنگيان خلق دي لا يعقلون كم چې عقل نه لري ولو علم الله او کچری پجندلی الله فيهم پدوی کی خيرا سخير لا اسمعهم نخام خابي او رول ودویتا ولو اسمعهم او کچری دویتا وورهم لتولوا ندیب مخ وګرځي وهم معرضون او دوی مخ اړون کړي مسلمانانو ته خطاب فرمایل کچری تاسو دا مدد او نصرت همیشه ځان سره محفوظ ساتل غواړي او د الله جل شانه د امداد حصول د خپل ځان د پاره مستقلا حاصلول غواړي نو ځان کې به ایمانی صفات پیدا کوي او کافرانو ته دعوت فکر ارشاد فرمایل چې اے کافرانو تاسو مخ کې دا غلاف کعبه نیولې او دا دعا م کړې و چې کم یو فریق په مونږ کې په حق باندې وي نو هغه ته فتح ملو شي معلومه شو نهته مسلمانان د شمیر 300 تنان په زرو کسانو باندې غالب رالل او د الله سبحانه و تعالی هغه امداد په خپل سترګو باندې تاسو ولیدو نو اوس خو په کار د چې تاسو توبه تائب شي او رجوع بیا مؤمنانو ته خطاب فرمایل چې تاسو د الله او د الله د رسول حکم ومنئ دینه مخ ماړوي او حال دا چې تاسو هر څه اوري اس پدی آیت نمبر 21 کی فرمائی ولا تکونوا او مجوڑی گی تاسو کالذین پشاند اغا کسان قالوا چویلو سمعنا منگو اوردلو وهم لا يسمعون او دوینو اوردلی ان شر الدواب بیشک زیاد خراب سادار عند الله دا الله په نظمانی ثم البكم الذين اكانا غنگيان خلق دي لا يعقلون كم چې عقل نه لري ولو علم الله فيهم کچری پیجندلی الله جل شانه پدوی کی سخير لا اسمعهم نخام خابي او رول دویتا ولو اسمعهم او کچری دوی او رول هم بي دویتا لتولوا ندیب مخ اړولې وهم معرضون او دوی مخ اړون کې دي مؤمنانو ته خطاب کوي ولا تکونوا کالذین تاسو خلقو په شان دي چې کوم يهوديان دي نصارا دي مشرکین دي منافقین دي دا غوي په شان دي مو جوړيږي قالوا چې دوی سمعنا موردل وهم لا يسمعون دون اوردل ځکه موسی عليه السلام ته يهوديان وی سمعنا وعصينا مونږ اوریدل خو منوینا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام عرض کو سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير یا الله مونږ اوریدو او مونږ ومنلا دا د صحابه کرام او کامل ایمان د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خصوصیت دی نورو پیغمبرانو باندې دا فضیلت دی چې څنګه موږ او تاسو ګورو حضرت موسی علیہ السلام حسن و جمال ته چې وکړو د مصر هغه دوشیزگان او هغه حسینا او جمیله هغه زنانی چې هغه د یوسف علیہ السلام د حسن و جمال ته په کتو باندې خپل ځان نه ګوتی پریک خدا نشته چې هغه ایمان وروړي ایمان نه دروړي ګوتی ځان نه پریکړي د موسی علیہ السلام د یوسف علیہ السلام د حسن نه متاثر شو ګوتی پریکړي خو ایمان نه دروړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم خلق وکړو اول ایمان وروړو او بیا خپل سرونه قربان کړ په نبی رسول الله والسلام باندې خپل سرونه وشندل په غزوه احد کې چې کله نبی رسول الله مبارک باندې
د غش او باران شو. د الله محبوب پیغمبر فرمایل دا څوک شته چې هغه زما مخې ته ودرېږي او جنت وګټي. انصار صحابه یو صحابي نوجوان راغی مخې ته ودرېدو، هغه ټول تیر چې کم را ورېدل په خپل سینه باندې برداشت کو، سینه سورې شو را پرېوتو، شهید شو. بل نوجوان راغی ودرېدو، هغه چې شهید شو بیا بل ودرېدو. 2 کسان انصار صحابه کرام په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې قربان شو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته هغه غشي او تیر هغه پرې نه خود. دا د صحابه کرامو هغه قربانیانې وي چې کوم د دوانو جهانو سردار مبارک د تربیت په نتیجه کې الله رب العالمین دوی ته هغه ورکړو. دا غي وجه دا و چې دا 1,26,000 صحابه کرام رب کائنات د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک زمانه کې د دوی نه هغه چې کمزور خلکو، مذبذب خلکو، هغه ټول تیويستل. هغه 1,26,000 صحابه کرام حجۃ الوداع په موقع باندې قران کریم آیت دوی سره مخاطب شو او دوی ته فرمایل اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. دا کوم چې کومه صيغه ده دا 1,26,000 صحابه کرامو ته خطاب کوي، فردن یو فرد ته خطاب کوي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم 23 ساله دور نبوت هغه مهنت نتیجه و د نبی صلی الله علیه وسلم. نو لہذا قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يهوديان وی چې من اوریدل دا الله تبارک وتعالى فرمایي چې دوی نو اوریدلی. تاسو دغه يهوديانو په شانتي، دغه نصاراو په شانتي، دغه مشرکینو په شانتي مو جوړیږي، بلکې تاسو وایي چې سمعنا واطعنا، من اوریدل من اومنل تسلیم شي. بیا فرمایي چې ان شر الدواب، بشک زیات خراب دواب، دابتون جمع ده دابه، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. دابه ذی روح جاندار سیس، دواب دابتون جمع ده. نو خراب سادار، شر الدواب زیات خراب سادار عند الله، د الله په نسبت باندې یعنی پټول سادار جاندار مخلوقاتو کی ټولو کی بدترین د الله په نسبت باندې هغه خلق دي سمون بکمون کانا او ګونګیان خلق دي، یعنی حق نه اوري او حق نه وي. لا يعقلون، کم چې عقل نه لري. یعنی الله رب العالمین هر انسان ته فطرتن کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، حدیث پاک کې راځي هر پیدا کیدونکي معصوم د اسلام په فطرت باندې پیدا کیږي. نو چې کله یو انسان پیدا شي او په دې کائنات باندې غور او فکر وکړي، اخو دغه وګوري، نو د یو بلب او یو پکې بغیر د نظام نه، بغیر د شاته د تار نه، بغیر د بجلی نه لګي، نو دا ټول د کائنات دا نظام څوک چلاونکي دي؟ چې کله هم یو ذی شعور انسان، هغه مسلمان یا کافری، کله مسلمان په کور کې پیدا ای، کله کافر په کور کې پیدا ای، انصاف سره چې سوچو کې نو د الله جل شانه خالقیت د الله تبارک وتعالى ذات ورته ښکار کی. نو بیا هم که یو سړی خپل ځان کون کی او بونګي د ځان نه جوړ کی، نو د الله جل شانه په مخلوقاتو کې د زناور نه هم دی بدتر دي. اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون. د دې مثال د زناور دی، بلکې د زناور نه هم بدتر دي، ځکه چې دې د خپل د تخلیق مقصد کو نه پیژندلو. کدی هر څومره په ساينس او ټیکنالوژي کې ترقی وکي او نور سپوږمۍ ته ورسی، اسمانونو ته ورسی، او چې هر څومره عروج او ترقی ته ورسی، او چې خپل رب او نه پیژني، دا جاهل دی، دا انپړ دی. او هغه علم، هغه دین او هغه پوها چې هغه د خپل د رب معرفت نه سړی محرومه کی، خپل رب چې دی انسان او نه پیژني، هغه علم نه دی، هغه جهالت دی. نو لہذا هغه نظام تعلیم چې د کم نظام تعلیم په نتیجه کې انسان خپل رب او نه پیژني، د خپل مور او پلار حقوق او نه پیژني، د خپل پیغمبر ذات او نه پیژني، ختم نبوت او نه پیژني، دین اسلام او نه پیژني، فکر آخرت او نه پیژني، نو دې ته تعلیم نه وي، دا نظام تعلیم نه، دا نظام جهالت دی. نو لہذا د الله رب العالمین په نسبت باندې بدترین مخلوق په خلقو کې هغه دی چې کوم لا يعقلون، کان او ګونګیان د حق نه اوري، حق نه ویني او حق نه وي.
الله تبارک وتعالى فرمایي چې دوی کاڼه ګونګیان ولې دی ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم دي خلکو کې څه شعور نشته دی د خیر تمه دوی نه نشته دی د دوی د جهالت د وجه نه الله تبارک وتعالى د دوی نه د خیر هغه صلاحیت سلب کړی دی که دوی کې څه خیر وي لاسمعهم الله تبارک وتعالى به دوی ته اورولې وه دوی ته به توفیق ورکړی ولو اسمعهم که بالفرض الله تبارک وتعالى دوی ته واوري او دوی ته توفیق هم ورکړي لتولوا نو دا داسې جاهلان دي چې بیا به مخ اړوي وهم معرضون او دوی مخ اړونکي دي ولا تكونوا او مجوړيږي تاسو کالذین پشان دا خلقو قالو چې ویلو سمعنا من واوردل وهم لا يسمعون او دوی نو اوردلی ان شر الدواب بشک زیات خراب سادار عند الله اذا الله پنز ثم البكم الذين اغكانا غنگيان خلق دي لا يعقلون كم چې عقل نه لري ولو علم الله او کچری پجندلی الله فيهم پدوی کی خيرا سخير لا اسمعهم نخام خابي او رول ودویتا ولو اسمعهم او کچری دویتا وورهم لتولوا ندیب مخ وګرځي وهم معرضون او دوی مخ اړون کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم